رسول الله مبارک ته فرمایي یا رسول الله ما ته د زنا اجازه راکړه چې زه زنا وکم او د ټولو نه غټه ګناه ته فحاشي داره چې کنن دا موبایل ستاسو سره ستا په جنازه کې او ستا په قبر کې ستا سره ویوړ شي په قبر کې دفن کړي شي نو آیا دې باندې به تاسو سکون حاصلېږي او که ته به شرمېږي لکه د دې ګناه د دې موبایل په ذریعه نن موږ نه څومره ګناهونه شوي دي څومره هغه ګناهونه چې زما رشته دار ته پته نشته زما رور ته پته نشته زما پلار ته پته نشته صرف ما ته پته او زما الله ته پته را او د دې موبایل په ذریعه ما څومره ګناه کړله فحاشۍ د فحاشۍ اډه چې کومه ده د بېحیایۍ اډه نن داسې ګرځولی شوی دی خلوت زمونږ یوازېوالی هغه د ګناه جرله ده چې د دې څیز په استعمال باندې او فحاشي بدنظري دا صرف د سترګې ګناه نه ده د دې ګناه په ذریعه باندې د انسان زړه تورېږي فحاشي صرف د سترګې ګناه نه ده چې ما موبایل ته وکتل او زما د سترګې ګناه وشوه بلکې د دې وجې نه انسان د قرآن نه لرې کېږي د دې فحاشۍ د وجې نه انسان د مسلمان دعاګانې رد کېږي منع کېږي قبلېږي نه او د ټولو نه غټه ګناه د فحاشۍ داره چې انسان د الله د رحمت نه محرومه کېږي د رسول الله مبارک په زمانه کې یو کس رالی او ناشنا اجازت د نبی علیه صلات وسلام نه غواړي رسول الله مبارک ته فرمایي یا رسول الله ما ته د زنا اجازت راکړه چې زه زنا وکم صحابه کرام مجلس کې ناست دي غصه ورته ورغله لکه چې دا کومه خبره کوي د کوم څیز اجازت غواړي رسول الله مبارک فرمایي نه ویې رانږدې کړه نبي علیه صلات وسلام ته چې هغه رانږدې شو نو نبي علیه صلات وسلام هغه پوهه کوه رسول الله مبارک ته فرمایي وایي که یو سړی ستا د مور سره نعوذ بالله که یو سړی ستا د مور سره زنا کول غواړي ته نه خوښوي نو هغه ورته وایي د الله په ذات مې د قسم نه زه نه خوښوم بیا ورته نبي علیه السلام وایي که ستا د خور سره یو سړی زنا کول غواړي ته نه خوښوي هغه ورته وایي نه وایي که ستا د لور سره یو سړی زنا کول غواړي ته خوښوي نه ستا د ترور سره زنا کول غواړي ته خوښوي او نه نو نبي علیه الصلات والسلام اول هغه پوهېږو چې ګوره ګناه ده ګناه زنا ګناه ده بیا نبي علیه الصلات والسلام هغه ځان ته نږدې کړو په سینه باندې ور لاس کېښودو دعا یې ورته وکړه اللهم اغفر ذنبه ربه د ده ګناه وبخه وطهر قلبه ربه زړه پاک کا وحسن فرجه او د شرمګاه حفاظت یې وکړه نو که نن موږ د موبایل استعمال په صحیح طریقه باندې کوو د خلوت او د ځان نوالي په ټیم کې چې زموږ نه د دې موبایل په ذریعه کوم ګناه کېږي دا د قرآن نه لرېوالی دی دا د مانځه د دین نه لرېوالی دی نو ځان نه به دعا غواړو څنګه چې دا دعا نبي علیه صلات وسلام د هغه صحابي لپاره غوښتې ده په دقه شان دي دا دعاګانې موږ له پکار دي د استغفار او د ذکر اهتمام چې موږ کوو نو الله رب عزت به د دغې په برکت سره د مانځه په برکت سره د دې ګناهونو زموږ حفاظت